بعض خلکو خپل ځان ته یو مسله جوړه کړې ده چې هغه وی تراویح 20 رکعات نه دي بلکې 8 رکعات دي. نو چې څوک وایي تراویح 8 رکعات دي، اول نمبر خود دی کلیر کټ دلیل ور سره شته دی نه. نو چې دلیل ور سره شته دی نه، نو بیا جنگ ولې کوي اسه به ساده مؤمنانو مسلمانانو سره چې تاسو 8 رکعات تراویح کوي او 20 رکعات مکوي، نو 12 رکعاتونه اسه یو مؤمن مسلمان منکې ولې جنگ په دې باندې کوي؟ زکا کم خلق چې بالکل تراویح نه کوي، یو رکعت تراویح نه کوي، دا غي غم پکار دی. دا کم خلق چې 20 رکعات کوي، نو د دې سره ولې جګړه کوي؟ دی خو بیا رب ذوالجلال په دربار کې سجدي لګي، عبادت کوي، تراویح کوي. کم خلق چې منځ نه کوي، پکار دا چې هغه په منځ باندې په تراویح باندې امخته کې او تراویح منځ په شروع کې، نو ته د هغه مؤمنانو مسلمانانو سره په جګړه شوي چې هغه 20 رکعات کې ورته وینا 20 مکوا، 8 کوا، 12 پریک دا 8 رکعات کوا. کاته تراویح نبی علیہ السلام په خپل باندې کړي، خلفای راشدینو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت شیر خدا علی المرتضی، اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم په دې باندې مداومت همیشواله کړه دي چې 20 رکعات تراویح دي. او ائمه مجتهدینو او بیا په بلاد اسلامیو کې سوار ل 100 کال داسې په دې باندې عمل جاری دی او د امت اجماع ده په چې تراویح 100 رکعات دي، 20 رکعات تراویح دي.